इस्लामी बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना मोहम्मद अनवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, नन मौज़ूअ बहस कोم ده هغه د لمانځه مکروهات په ضمن کې تر ټولو له مخه دا خبره ضروري ده چې مکروهات دا لفظ د جمع دی، د دې واحد لفظ دی هغه مکروه دی. مکروه وی و هغه حرکت و هغه فعل کار ته چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت مطهره کې بیا خصوصا په لمانځه کې ناپسند کړی، ناخوښه کړی و هغه ته مکروه وی. نن هغه مکروهات چې هغه په لمانځه کې دي د هغو ذکر کوم او ډېر اهم دي. الله تعالی یې هم بیان کړی دی. الله تعالی د مؤمنانو چې کله صفت بیانوي نو الله فرمایي قد افلح المؤمنون، بېشکه مؤمنان چې دي هغه کامیاب دي. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دا کسان دي مؤمنان چې هغه په لمانځه کې خشوع عاجزي کوي، لمونځ ښه په ادب سره کوي. والذین هم عن اللغو معرضون، له عبث کارو له لغو څخه ځان ساتي. د لمانځه مکروهات داسې مختصر یې څه دي، نه لس. دې څخه ځان بچاول په لمانځه کې ډېر ضروري. هغو کې اول مکروه چې کوم دی هغه عبث کار کول. دی کار کول چې هغه عبث وي، فایده یې نه پر مرتبه او د ادبو خلاف وي. عبث یعنی ځان مشغوله کول په کپړو باندې، په بدن باندې، په ویښتانو باندې ځان مشغوله کول د عبث کار وي. الله تعالی هم د دې ذکر کړی دی چې مؤمنان هغه دي چې هغه له لغو کارو ځان ساتي. او د لمانځه کې د مؤمن شان به دی چې هغه فی صلاتهم خاشعون، لمونځ به ښه په ادب، په احترام او له عبث کارو څخه به دی ځان ساتي. یو حدیث کې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله تعالی کره لکم ثلاثا وذکر منه العبث. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی درې شیان ناخوښه کړي دي. په هغو کې نبی علیه الصلاة والسلام د یو شي ذکر وکړي، عبث په لمانځه کې. عبث کار کول، ځان مشغوله کول په کپړو، په ویښتانو، په دې باندې لمانځه ته پوره توجه نه کول. دویم عبث کار چې کوم دی، دویم مکروه د لمانځه چې دی هغه تقلب الحصا، د سجدې ځای صفا کول. یعنی په صحرا کې په یو دی ځای باندې څوک لمونځ کوي چې هلته د سجدې پر ځای ډبرې وي، نو ضروري دا دی چې اول د لمانځه ځای څوک صفا کړي، د سجدې ځای سم کړي، بیا لمونځ شروع کړي. البته که چیرې دی لمونځ کوي د لمانځه په دوران کې اول یې صفا نه کړي، برابر یې نه کړي د سجدې ځای، اوس په لمانځه کې دی بار بار دا ځای صفا کوي، نو دا عمل مکروه دی. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي په دې حواله باندې یا اباذر مره والا فتذر، یا ابوذر یو واره که چیرې گنجایش د سجدې نه سجده نشي لګېدلی، یو واره دا ځای برابر کس په یو وار باندې یو وار لاس داسې پر یوسه، که په یو وار نه سوه نو بیا چې دی بیا ایله کړه، بیا بار بار حرکت مه کوه په لاس باندې، دا بیا مکروه دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دې منع کړې ده. او دغه رنګه په لمانځه کې مکروه، دریم مکروه چې کوم دی هغه په ګوتو باندې ټکان کول. په ګوتو باندې ټکان کول دا مکروه دی په لمانځه کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تفقع اصابعك وانت فی الصلاة، چې کله په لمانځه کې نو بیا په ګوتو باندې ټکان مه کوه، دا خلاف ادب دی. ته د الله په مخ کې ولیړې نو دا مکروه کار دی، نبی علیه الصلاة والسلام منع کړی دی. څلورم مکروه په دې ضمن کې د مکروهاتو هغه
التفات کتنګ په سترګو باندې شي طرف ته یا کیڼ طرف ته مخ نه اړی سینه دا ځان نه کږی صرف په سترګو باندې یو طرف ته یا بل طرف ته کتل کې دا مکروه دي دغه عمل کول دا مکروه دي. نبی علیه الصلاة والسلام څخه یو روایت حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها دا نقل کوي، دا فرمایي چې د التفات مبارک مال نبی علیه الصلاة والسلام څخه آل وک سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الالتفات فی الصلاة، په لمانځه کې کتل دا څنګه دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام راته وویل فقال هو اختلاس. نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې دا خو غلا ده د شیطان، یختلسه الشیطان من صلاة العبد، یو سرقه ده د مال د یو شی وي د هغه وغلا ته سرقه وي. بل په عربي کې د چا توجه د چا سوچ نظر فکر اړول له یو کار څخه په دې ته اختلاس وي. الامتحال هم ورته وي. نو دا اختلاس کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې دا اختلاس دی، دا یو بل طرف ته لمانځه کې کتل. نو دې ځای حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام منع کړې ده چې دا د شیطان اختلاس دی، د شیطان د مسلمان بنده چې کومه توجه ته په لمانځه کې هغه هټاوي، نو دا مکروه دي. پنځم مکروه په لمانځه کې هغه په لمانځه کې د سپي طرح د خپل لچونه خورول په سجدې کې چې دا دواړه لچونه پر مځکه پراته وي. نبي علیه الصلاة والسلام څخه یو روایت حضرت علي کرم الله وجهه کړی دی. علي کرم الله وجهه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تقع اقعاء الكلب، مسلمان د ناسته په لمانځه کې د سپي طرح نه کوي د خپل لچونه یې خوار کړي، دا مکروه دي. بلکې دا لچونه چې کوم دا بې بالای درولي، دا بې له مځکې څخه بالای وي. شپږم مکروه په لمانځه کې هغه چارزانو ناسته، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په لمانځه کې چې د ناستې طریقه ښوولې ده هغه د اتحیات په شکل چې موږ کښېنو دغه ناست سنت ده. نو خلاف سنت ته دغه څلور دغه چارزانو ناسته چې کوم ده، که یو عذر وي نو په هغه عذر په صورت کې بیا الله تعالی بخښنه کوي، بیا دا معاف ده. اووم مکروه په لمانځه کې هغه صدل د یو شي وزړول ته وایي، سپټو د پر ځان اچولی یو بل طرف ته دا زړه شي یا پر مخ پر خوا یا د شا پر خوا دی لکړی، نو دا مکروه دی په لمانځه کې. صدل ورته وایي. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصدل، نبی علیه السلام منع کړې ده. نو دې شي څخه ځان ساتل پکار دی، دا مکروه ده. او دغه رنګه مکروه دی په لمانځه کې که چیرې یو سړی ولاړ شي مسجد ته او په مسجد کې لمونځ جومات ولیړي، په صفو کې چې کوم خلک ولاړ دي په هغه صف کې یو ځای خالي شته، نو ته په هغه خالي ځای کې نه درې چې صف کامل سي، بلکې ته شاته یې کړ ولاړې، نو دغه لمونځ چې کوم دی دا مکروه دی. دغه رنګه په لمانځه کې سترګې پټول، په پټو سترګو لمونځ کول مکروه دي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا مشابهت دی له یهودو سره. یهودو چې به کله لمونځ خپل عبادت کاو نو هغه سترګې پټوي، نو سترګې پټول په لمانځه کې مکروه دي. نو دا یې څه مکروهات دي په لمانځه کې، له دې څخه ځان ساتل ضروري دي. ډېر پښتانه ډېر مسلمانان موږ وینو د یخ په موسم کې خصوصا چې ډېر یخ وي، نو دوی دا پټو دا چادر پر ځان دومره ټینګ کړی، دا خوله یې هم پټ وي، دا مخ یې هم په پټ وي، او لاسونه دا یې دومره کې بند وي چې هلته لاسونه دا یې سم نه رکوع وړلی سي او نه دی الله اکبر سم کولی سي. دی داسې کې پیچلی، نو داسې ځان پیچل هم په لمانځه کې، نو چې هغه نه د خوله ښکاروي، نه یو څه ویلی سي، نه یو حرکت کولی سي، نه سجده ادایګي سمه کېدلی سي، نو دا هم مکروه کار دی. الله تعالی د موږ ته
توفیق را نصیب کړي چې دا زده کړو. اصل خبره دا ده، زما خلکو ته پیغام دا ایسي چې د چا زده یي اخو عالم دی سر په خلاص وي. دا پیغام د اصل کې د هغه چا دپاره دی چې هغه پخپله هم مطالعه نشي کولی، دی لیک پړ نشي کولی، تعلیم نه وي، نو په دې وجه باندې نو ضروري ده چې دی د صحیح احادیثو په روشني کې چې کوم شیانو ته په لمانځه کې نبي علیه الصلاة وسلام بد ویلي دي یا ناخوښه کړي دي، هغه مکروه دي، نو باید چې هغه زده کړي، په یو وار نه په 2 5 10 واره یې واوري او بیا زده کړي، پر دې عمل وکړي. الله پاک ته موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.